بسم الله الرحمن الرحیم. لسمه سپارہ سورہ توبہ 45 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم. ولو أرادوا الخروج او کچری د دوی اراده وی د الله په لار کې د وتو لأعدوا له عدة نو دوبا ضرور به ضرور تیاری کړی وي د دې د بارا. ولکن کرہ الله لیکن الله تعالی نه خو خولا انبعاثهم د دوی را فرته کېدل. فثبتهم پس الله تعالی دوی درانه کړل. وقیل اقعدوا مع القاعدین وقیل او دوی ته ویلی شو چې کېنئ مع القاعدین سره د دې اپاهجو خلکو د معذورو خلکو سره کېنئ. لو خرجوا فیکم کچری دا منافقین ستاسو سره مسلمانانو وتی وي ما زادوکم نو دوبا نوې سوا کړي تاسو د پاره الا خبالا مگر فساد به سوا کولی. ولا اوزعوا خلالکم او دوی بستاسو په مینس کې ګرځېدلې یبغونکم الفتنه د فتنې د پاره تلاش کوله به پتاسو کې فتنه. وفیکم سماعون لهم او پتاسو کې داسی منافقین دي سماعون لهم چې د دې کافرانو د پاره هغه جاسوسان دي. والله علیم بالظالمین او الله تعالی په هدی په ظالمانو باندې. لقد ابتغوا الفتنه او په تحقیق سره لټوي دوی فساد یا لټولې دي دوی فساد من قبل مخکې دینا. وقلبوا لك الامور او لټکړي دي دوی ستاسو د پاره کارونه حتی تر دې پوری جاء الحق چې حق خبر رااله وظهر امر الله او د الله تعالی حکم ښکار شو الله فیصله ښکار شو. وهم کارهون او دوی نه خوښوله. ومنهم او بعضی د دوی نه هغه منافقین دي من یقولو چې هغوی وایي اذن لی مونږ له اجازت راکا اے نبی ولا تفتنی او مونږ په فتنه کې ما جوا. الا فی الفتنه سقطوا خبردار په فتنه کې خودوی غورځېدلې دي. وان جهنم لمحيطه بالكافرين او بشک جهنم راګیرون کې دي ټول کافرانو لره. په دې آیاتونو کې الله رب العزت د منافقینو دا عادات او اطوار او دا غو د نفاق وضاحت کوي. دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرازی او اجازتون علی عذرونه پیش کوي. الله رب العزت فرمایي د دو د سره د وتلو اراده شته نه د الله په لار کې یو سړی وزي او عذر وته پیښ شي نو بیا خیر دی بل خبره ده. الله رب العزت فرمایي ولو ارادوا الخروج کچری د دوی د وتلو اراده وی چې موږ د الله په لار کې زو نو بیا خو به کم از کم دومره تو کړی ویلا عد له عدتا سامان خو به تیار کړی وی کنه. ولکن کرہ الله انبعاثهم لیکن الله تعالی د دوی دا وتل خو خولنه ما تاسو ته پرونو مارز کړو چې دا خو د الله تعالی قبولیت دی چې چا د پاره وغواړي هغه قبول کړي او سجده بار د فرض مانځه توفیق هم د چا طرفه ملاويږي
د الله رب العزت د طرفه ملاويږي د قران د تلاوت توفیق د چا طرفه ملاويږي د الله د طرفه ملاويږي کله الله رب العزت د طرفه توفیق نه نو انسان یو سبحان الله هم نشي ویلی د الله رب العزت توفیق شامل حال شي چې انسان نیکی وکړي نو الله رب العزت دوله دغه توفیق نه ورکړي د توفیق یې سلب کړي دی نو الله رب العزت دوی درانه کړي دي کله چې هم د دین خبري نو تاسو خیال وکړئ کنه دا یو نیم سړی داسي د مانځوي داسي لکه ته چې چرته قیدخانه ته بوزي جیل ته بوزي الکه به مانځل راش په هغه دومره د خبره ګرانه ولګي چې هغه ته اوس یار ما سره څه کوي اعتماد د مانځوي ولې ته مسلمان نه نو هغه هم دا خبره مني چې زه مسلمان یم خو نشم مطلب الکه به د جمعه ترازه بس خدای مانځه ټیم بشي ټول مرګري به تر روان شي او دیو په خپل ځای باندې ناس نه زی مانځل نو دا د الله رب العزت توفیق دی الله تعالی ورکه چاله نه ورکه یو مالدار سړي سودا واغست سودا واغستا او ولال په انتظار چې څوک غریب سړی نوکر میلاو شي چې ما سره مزدور میلاو شي داسې زرا سره ویسي یو سړی ته میلاو شو نوجوانو وای دا سیس به زما سره کوره پوری ویسي وای وای 100 روپے ورا کې دومره پیسې بازار کم دوانو ریټ متعین شو چې دونه مزدوري بشي او هغه مزدور هغه سیس اوچت کو روان شو کله چې دوانه بلار باندې دنو د اذان ټیم شو مسجد کې اذان وشو سلګ مخ کې لاړ نو د ملګری وته وی دا کم مزدور جو د مالدار چیرې چې خو منزل ورزمه جمعات کې مونږ کوم نو که تاسو خوخي یو تاسو نه او دې تور شتو کو زبل د انتظار کوم چې مونږ کې بیا راځي چې زو اساس بل د پروت عملدار سړی بهر ولاړ او غریب سړی ورنوته دی او په جمعات کې الله تعالی ولاړ او پرز مونږ کې اوس بعض اوقات د مونږونو خونو کې سړی وجه راخې مقاله راکړي تلاوت مې کې خډیر وکړي یو دی غریب لیم خون ورکړي په دې دوران کې د مالدار سړي کته چې خلک د جمعات نه روزي جو आवाज یې کړی دی لکه روزه کنه دی غریب سړی ته وی روزه کنه جو هغه دنه आवाज کړو نه می درپری دی دی غریب سړی د आवाज کړو نه می درپری دی هغه ته سوق دی نه راپری دی وای کم چې کومه هستی چې تا د نه نه راپری دی هغه هستی ما بار نه درپری دی یو مالدار سړی سوچ کړي چې راکا یو نیم سړی داسي هغه هدایت الله فیصله کړي چې دا خو دې سړی ډېر خپل خبره وکړه چې دا توفیق د الله طرفه ملاويږي الله بزنه مو خاصه کوم نه پری دی چې څوک یې خوښ دی جو هغه در نه کړي نو فورا نه توبو استدا چې به انده پر وځه چرتا د ذکر بیان کوم بیا بزم د الله کور توفیق د الله رب العزت طرف نو دو الله نه خو خوله نو الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو باوجود د تندرستۍ تاسو نه زید الله بلاره کې نو زید نو بیا داسې وکي چې اقعدوا مع القاعدين بیا کینه دې په هیڅ خلکو سره دې معذور سره کینه لکه چې معذور خلک دي هغه د عذر د وجې نه پاتې شوی دي او تاسو عذر نشته پاتې کیږي یو بس کینه وسره او الله رب العزت مسلمانانو ته تسلی ورکړي د دې کافرانو په نو تو باندې مخه بګيږي لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا کچری دو وته هم وګنه نو تاسو ته صرف دومره پیدا وا دا پیدا وایته چې دو بس تاسو په مینس کې فساد جوړاو دیو خبره به بل تک ول د بل غبل زموږ په معاشره کې چې کوم منافق سړی د لاسه په ټولو کورونو کې جګړې په ټولو خاندانونو کې به جګړې دیو منافق د لاس ځکه چې د یو خبره بل تک د بل خبره بل تک بس ستانه به خبره والی الکه تو ټیک خبره کې بالکل هغه به ویسی او بل ته به وکي هغه ته به ورستا او باره کې دا خبره کړي او تا ته به ورستا او باره کې دا خبره کوي او خيار سړی څوک دی او خيار سړی هغه دی چې بھائی یو تم صفت بیان بل تم صفت بیان او کله دې دوران کې سړی دروغ مو وای مثلا چې لکه بھائی پلان کې سړی سستا دشمنی د ورانه ده لیکن هغه ستا صفاتونه کوي او چې دا ډېر ښه سړی دی کې دې شدید وجه نه د په لکه ودم محبت پیدا شي او واپس کی د اصول حوروغ وشي نو دوجبه سړی نه دی پکار دوه مخې سړی نه دی دا منافق دی یو چهره یو شان یو بل چهره بل شانی دیږي کې الله رب العزت دا یو منافق ذکر کوي ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني جد بن قیس دا یو منافق جد بن قیس دا یو منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام له غزوه تبوک کې راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو
چې اې د الله رسوله تو ما ځان سره jihad لمه بوزا اړه مې کېږي چې jihad لاړې خو ته مې مبوزا الله نبی صلی الله تعالی علیه وسلم ته فرمایل ولې څه وجه ده وې ته ما په فتنه کې بواچې الټه به زمانه فساد خور شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر په تعجب باندې پوښتنه کو ولې او دنیا صحابه ناست ولې څه چلې څه وجه ده وې د الله رسوله زه نه زما ما بوزا چې زه د سرو سپینو خزو عاشق یم دومره بدبخته سړی و کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته دومره لکه فحش خبره کول اې دا الله نبی زه د سرو سپینو خزو عاشق یم کچری زه روم ته لاړم د روم خلک چې کوم دي دا څه دي هغه سره سپین دي ښکلي خلک دي نو زه به هغه زنانو کې به زمانه فتنه برباد شي یعنی زه نعوذ بالله مختور کما الله رب العزت د هغه سړي هغه خبره ذکر کړې ده په قرآن کې دا دومره بدبخت انسان دی چې دا د الله نبی راضي ده مقدس ده مقدس اسلام د سربلندۍ ده د الله د کلمې د اوچتولو ده د الله په لاره کې د جهاد ده او دا بدبخت سوی د سره د خپل نفس د خواهش او د زنا فکر دی نعوذ بالله دومره بدبخت انسان دی نو الله رب العزت فرمایي ومنهم من یقول بعضی دونه داسې بدبخت منافقین دي چې هغه وایي اذن لی مال اجازت راکا تفتنی زو په فتنه کې پریوازم غره الا فی الفتنه سقطوا الله تعالی فرمایي دا خو په فتنه کې غورځیدلې دي خو په فتنه کې غورځیدلې دي فساد خو په دمه راغلي دي په خپل غرق دي تباہ دي ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ د داسې خبرې کول وان جهنم لمحيطه بالکافرین دا یو هم او د پشان چې سونه منافقین دي کافرین دي د ټولو نه احاطه کړی دا جهنم دارا غیر کړی دي لہذا الله رب العزت دی موږ د منافقینو د دې غلطو صفاتونو نه د غلطو عادتونو نه موږ ټول محفوظ وساتي ترجمه بیا وره ولو ارادوا الخروج او کچری د دوی اراده وا د الله په لار کې د وته لا عد له عدتا نو دوبا ضرور ست تیار کړي وي سامان د دې لپاره ولکن کرih الله لیکن الله تعالی نخوخ ولا انبعاثهم د دوی را پورته کېدل الله په لار کې فثبتهم پس الله تعالی درانه کړل دوی وقیل اقعدوا او دو تویل شو چې کینه مع القائدین د دې معذور خلکو سره لو خرجوا فیکم کچری تاسو دو وتلی وستاسو سره ما زادوکم نو دو به هیڅ سوا کړی نه وستاسو د پاره الا خبالا مگر فساد ولا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه او دی وستاسو په منځ کې زغلیدل د فتنې د پاره وفیکم سماعون لهم او په دوی کې په دې کې جاسوسان دي د هغوی د پاره والله علیم بالظالمین او الله تعالی په هدي په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه لټولی وو دوی فساد من قبل مخکې دوینا وقلبوا او الټکړی دی دوی لکل امور استاسو د پارا کارونه حتا جاء الحق تر دې پوری چراغ حق وظهر امر الله او ظاهر شو د الله تعالی حکم وهم کارهون او دوی دا نخوخو چې دا خبره ښکار شي زم دا نفاق کار شي ومنهم بعض دون من هغه څوک دی یقولو چې دوی ویل اذن لی ولا تفتنی مونږ له اجازت راکا او ما په فتنه کې ما چوا الا فی الفتنه سقطوا آیا دو غرزیدلی نه دی په فتنه کې و ان جهنم لمحیطه بالکافرین او بشکا جهنم راګیرون کې دی کافران لرا الله دې عمل کول توفیق ورکړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور آمين برحمتك يا رحمن اللهم نستقبل